بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نن درس او سبق کې یو داسې سبق مخې ته رالو کما او تا او د معاشرې د مسلمانانو په دې شریعت او د دین په دې خبره عمل وکړو. تاسو په الله باور وکړئ چې زموږ څومره جنگونه دي جګړې دي کنه دا به ختم شي. اکمه خبره ده باب الحث على التثبت فيما يقوله ويحكيه. موږ زموږ دین شریعت اسلام الله رسول د دې خبرې ترغیب را کړی دی، دې خبرې طرف ته متوجه کړي چې سړی به ما خبره کوي یا به بل ته رسي چې پهله د هغې تحقیق کړي حقیقت ته خبره رسولي چې واقعي دا خبره همدا شان ده دا کار همداسې دی نو بیا به اله په دې باندې عمل درآمد کوي. د دې خبرې په هکله مونږ او تاسو ته الله پاک په سورت اسراء آیت نمبر 6 کې ویلي دي د الله تعالی وینا ده. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقف ما ليس لك به علم. الله تعالی ارشاد فرمایلی دی هغه سیس پسې مو ور پسې کېږه چې د کم تا ته علم نی، هغه سیس پسې مو ور پسې کېږه هغې پسې مه لګه چې د کم سیس درته علم نی. دا آیت څو ځله مخکې هم تیر شوی دی. مطلب یې دا دی چې د کمې خبرې یو سړي ته یقین نی نو هغې پسې لګېدل نه دي پکار تر څو پورې چې ده ته د دغې خبرې صحیح علم نی حاصل شوی. د قرآن شریف په مفسرینو کې حضرت امام مجاهد رحمت الله علیه دا قول دی، هغې فرمایي چې د کوم څیز تا ته یقیني او قطعي علم نی نو د هغې الزام په چا باندې مه لګوه، یعنی بې تحقیقه په چا پورې خبره مه تړه. تا ته به یو خبره راغلي که نه سنی سنایي یاره وي هلته مې داسې واورېده او اورېدو خبره ده نو د اورېدو خبره خو مضبوطه نی که نه هغه دروغي نو زه به بیا مخکې ته داسې نه یم چې تا داسې کړي دي خلکو ویل نو خو چې کله بیا د سپینولو ټایم راشي د خبرې بیا د واضح کولو وخت راشي او بیا ورکې زه پاتې راشم خبره ثابته نه کړلی شم نو څومره لوی فساد ته جوړېږي دی هم شرمېدم او تاوان هم را باندې رالو او جنګ سره مخامخ شو او د ټولو بې عزتونه به صافي او پاک اله پاتې وی چې بس په خوله مې لاس ایښی وي. د ما څه کار دی چې خلک کمې خبره کوي هغې له زه ول ورکړم او یقین دی وشه نن زموږ د ټولو نه ښایسته مشغله دا ده بس چې سم واورېده بس بغیر تحقیقه تحقیق څوک کوي د دې نه الله منع کړي وي، د دې نه الله منع کړي. الله پاک دی عمل توفیق راکړي. لکه رسو حدیث را روانم دی د بني آدم د یو سړي د دروغجن کېدو لپاره دومره قدرې خبره کافي ده چې د هر هغه څه بیانوي چې ساوري. نبی علیہ السلام فرمایي وي دا دروغجن دی چې هر ساوري ووایي چې ساوري ووایي دا دروغجن دی. بل د سورت قاف آیت ته په دې آیت کې الله پاک په دې خبره مونږ او تاسو له زور را کړی دی چې بې تحقیقه خبره به نه کوې. ګورئ د سورت قاف 13 نمبر آیت ته الله جل جلاله فرمایي وقال الله تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. انسان چې کوم لفظ هم وایي او زبان کومه خبره کوي نو د سره خوا کې یو نگرانه ملائکه ده هغه لیکلو ته تیار او بس د خولې نه خبره وتل دي او نگران ملائکه هغه الله ډیپټي دا لګولې چې د سم وایي لیکه ښه دي او که بد ولیکلی شو. دا آیت هم څو ځل مخکې تیر شوی دی. مطلب د دې دا دی چې سړی کله د خولې نه کومه یو خبره وباسي نو د ویستو نه مخکې د پې ښه سوچ کوي چې دا خبره صحیح ده او که غلطه. که صحیح وه ودې کي که غلطه وه پرهیز دې وکړي. مونږ څه وایو
وی چوم چې خبره مې نه کړي وړه مې نه ځایږي حالانکه به دومره بویناکه خطرناکه خبره او د عادت زما دا جوړ شوی دی چې یاره وړه مې نه ځایږي وړه خو دې نه ځایږي خو ډېر اور به ترې ولګي هره خبره خو صفانی پاکني او مونږ ته به مشران ویل وی دا خبره د ډېر ګنده ځای نه راوچتېږي دا خو هوا ده که نه دا خبرې دا چې کله کوي سړی دا ډېر د ګنده ځای نه راوچتېږي لړمون نه راوچتېږي لرې نه نو دا پهله صفا کوي صفا کېږي په سینه کې چې سوچ پې وکړم پهلے تولو پھر بولو اول خبره تلل دي چې دا خبره وزنی ده فضیع ده کسپکه ده بېځایه خبره ده ځکه چې ما سره به د دې حساب کېږي دا ولیکلی شو الله پاک فرمایل چې دا لیکونکي ملایکه ده در سره ده هغه دې دپاره ما لګولی چې ستا ټکې ټکې خبره به لیکي په دې باندې زمونږ د دین مشرانو ډېر ښایسته عمل کړی په دې آیت باندې دا سورت قاف دی سورت قاف دی سورت اسراء آیت بیلو مخکې تیر شو هغې کې دا و چې تر څو پورې درته د یو خبرې تحقیق نه هغې پسې لږه مه هغه په چا باندې الزام به لګوه دې کې داسې دي په دې آیت کې د سورت قاف چې کومه خبره هم کې دا لیکلی کي نو ما وی زموږ مشرانو به په دې ډېر ښه عمل کولو هغه داسې چې کومه خبره به یې کوله که نه په 24 ګنټې کې به یې څومره دې خپلې خبرې کولې د هغې خبرې خو لږې وې که نه هغه په قدر د حاجت خبره وه خاموش خلک وو خاموشي وه شور نه خو بیا به هم چې په قدر د حاجت به کومه خبره کوله چې چا سره به څه خبرې وکړي دکاندار سره به وکړي ګاهک سره به وکړي لاره کوڅه کې خپل خپلوان رشته داران بچو سره به لیکلي ماښام به ورته بیا کېناستو چې ما دا خبرې نن کړي دي دې کې کمې خبرې په ځای وي کمې بې ځایه وي کمې سمې وي کمې غلطې وي د سبا ورځې دپاره بیا د غیر ضروري خبرې وویستې چې غیر ضروري خبرې بیا د سبا دپاره وویستې سبا بیا خبرې نورې هم کمې وي او ښکلې به وي او ښایسته به وي کوم سړی چې سوچ سره خبره کوي بیا د هغه خبرې ته خلک غوږ هم کړي او دا چې بس لګیا یې هغه څه ورته وي وران ریډیو ورته وایي که نه پرېږده مړه وي دا څه وران ریډیو دا هر وخت غږېږي وي د هغه خبرې ته څوک بیا واښه هم نه اچوي